انقلابیان څه شو؟ هغه جعلي انقلابیان کوم ځای کې دي؟ نن هغه جعلي جهادیان څه شو؟ نن هغه نور چې ځان ته به وي چې موږ به ازادي راولو، دا راشي وګورئ، دا صرف د عوامي نشل پارټۍ ورکر په میدان باندې شکر الحمدلله ولاړ دی. د هغوی صدران صاحبان، د هغوی کابینې، زمونږ پښتون سټوډنټ فیډریشن کشران، زمونږ د نیشنل یوت ارګنایزیشن کشران، زمونږ د سالارانو چې څونه ملګري سالاران صاحبان راغلي دي، زمونږ د میډیا ملګري دلته کې موجود دي، هغوی ته مونږ په خیرالي وایو. او زما د اشنغر د چارسدې د سری جنډې سپایانو، د باچا خان بابا پیروکارو، د ولی خان بابا پیروکارو، د اسفندیار ولی خان پیروکارو، د ولی باغ او د سری جنډې او د عوامي نشنل پارټۍ د راغلي د هر یونین کونسل نه زما غیرتي پښتنو، زه تاسو ته سلام پیش کوم، زه تاسو ته سلوټ کوم چې نن داسې پروګرام نن تاسو وکړو. زما عزتمندو مشرانو، زه په دې موقع دا دوه درې ملګرو چې چا مونږ سره ډېره خواري په میټینګونو کې کړې وه، د هغوی به زه شکریه ادا کوم، د تیمور خان، د فاروق خان او زمونږ دا رور ګوهر ایوب خان. او ووایم که نه زمونږ چې هغه ورځ ووایي ستا کار به وشي خو ویله به کېږي چې وي ستاسو پارټۍ رانه سنولاته که مو ویله به دا کار کېږي. نو زه ګوهر ایوب خان ته او دې ملګرو ته او شهزاد صاحب ته هم سپیشل سلام زه پیش کوم. زما عزتمندو مشرانو، چونکې وخت کم دی او مشران ناست دی، هغوی له به موقع ورکوو، خو نن په میدان باندې زه ټولو قوتونو ته وایم چې وګورئ میدان ته، زه ټولو سیاسي مخالفینو ته وایم چې وګورئ دا اشنغر دی میدان ته، دا زمونږ یو کنونشن دی، دغسې په ټوله صوبه کې نن په میدان څوک هم نشته، په میدان صرف د سری جنډې سپایان دي، عوامي نیشنل پارټي ده، او د دې نه علاوه په صوبه کې څوک هم نشته. او سنبال هم کې خپله دا مصنوعي پارټۍ مړه پلمارې کې سنبال کې سړیا سنبال کې دا خپله مصنوعي پارټۍ په زوره زوره سره خلک روباسي، روزي ورسره راشي د عوامي نیشنل پارټۍ دې ورکرانو ته وګورئ، دې میدان ته تاسو وګورئ. زما مشرانو، زه به دا هم ووایم چې نن هر یو سړی، هر یو ورکر زما په شان چې نن دې میدان ته راوتی دی، نو څنګه چې ایمل خان په فخر یو خبره کوي چې په څلورم پوش کې ایمل ولی خان مونږ ته ولاړ دی، زه هم دا فخر کوم چې امیر غزن خان بابا، باچا خان بابا سره ولاړو، نواب خان بابا، ولی خان بابا سره ولاړو، آصف جان خان، اسفندیار خان سره ولاړ دی، او زه شکر الحمدلله نن ایمل ولی خان سره نن زه ولاړ یم. او دغسې د دې صوبې هر یو کور نیشنلی دی، د دې صوبې هر یو جا نیشنلی دی. زه ټولو پښتنو ته وایم چې راشئ جمعیت هم مړ وکته، جمعیت والا هغه هم پکې لیسم لیته تلي، زه خیر دی بس نه پوهېدل که نه غریبانان هلته کې په طریقه باندې نه پوهېدل. او زمونږ دا بل دا مړه دا سوپاړې خو پکې یادومه سړیه، د 2008 نه د 2013 پورې زمونږ او ستاسو مشر اسفندیار ولی خان په مرکز کې ناست و، امیر حیدر خان اوتي د دې سری جنډې وزیر اعلی، او زه فخر په ده باندې ځکه کوم، زه درته نن یو خبره کوم، کله چې زه په دې تېر دور کې وزیر وم، موږ هم په غلطو سر وکړه، نه په غلطو باندې روان شو. نو خیر چې سړی خپله غلطي ومني بیا ورته پکار دی چې معافي شي. چې کله زه وزیر وم نو اوس یو ډېر غټ افسر دی، هغه وی چې کله حیدر خان وزیر اعلی نو وی هغه ټایم کې زه ډي سي وم، وی چې کله به وزیر اعلی صاحب د دفتر نه ټلیفون راغی، وی ما ته اول به ما سره خبرې وکړې، زما د بچو تپوس به وکړو، وی بیا به راته ووایي چې دا یو کار دی دا وکړه. ما ته وی هغه ټایم کې مې یو ناست و که نه، هغه جمعیت والا وله ډېر ښه نوم هم ایښی وه، دغه غریب هم ناست و، کله به د پیریانو نه یارېده او کله به د څه نه یارېده. نو ما ته وی
هغه افسر نن ډېر غټ افسر یې نوم یې نه اخلم ما ته یې وې چې دا موجوده وزیر اعلی راته ټلیفون وکړي او چې حیدر خان راته ټلیفون وکړي وي زه به د حیدر خان کار کوم دا ستاسو د سرې جنډې وزیر اعلی نن پښتانه ځکه روټي دي چې خپله ترقي غواړي خپل امن غواړي زه په هغې خبرو په ډېر اوږدو خبرو کې نظم ټایم کم دی اسفندیار خان زموږ د صوبې نوم نو وی شمال او مغرب یو سرحدي او صوبه لکه هغه دیوال او دا دیوال او شاته ډاګ او شاته پټي دا د صوبې نوم دی اسفندیار خان موږ له نوم راکړه پښتونخوا اسفندیار خان موږ له NFC ایوارډ راکړه اسفندیار خان موږ له نټ هایډل پروفیټ راوړل خو زه په هغې خبرې نه کوم زه د صوبې په منصوبو خبرې نه کوم دا شاته وګورئ خان عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس داسې کمپلیکس به په لاهور او په کراچۍ کې و نن په چارسده کې دغه دی جوړ دی دا د رزړو ومن اینډ چلډرن هسپتال دا ماډرن هسپتال چا په چارسده کې په سترګو هم نو لیدلی دا د دې وزیر اعلی د سرې جنډې د وزیر اعلی د اسفندیار خان په مشرۍ کې دا کمال و دا د رزړو بیګم نسیم ولی سوشل ویلفیر کمپلیکس دا به په کراچۍ او په لاهور کې دا انسټیټیوټ سو دا د دې سرې جنډې د وزیر اعلی او د اسفندیار ولی خان کمال و دا زمونږ په چارسده کې چا یونیورسټي لیدلی و په سترګو په چارسده کې چا یونیورسټي لیدلې وه باچا خان یونیورسټي د عوامي نیشنل پارټۍ جوړه کړه په چارسده کې هغه د ښکاري مخکې به هغه یو جج صاحب به دغلته په دې مقبره کې ښکته په تاخانه کې ناست و کوټ به یې اچولی وي ما ته هم تاریخونه لګېدلي نن دته سرې جنډې د های کورټ نه ښایسته بلډینګ دغه دی جوړ کړه جوډیشل کمپلیکس دغه نه مخامخ ورته وګورئ که کار چا کړی دی د عوامي نیشنل پارټۍ کړی دی سړکونو ته یې وګوره کالجونو ته یې وګوره نورو کارونو ته یې وګوره زه پرې ډېرې خبرې نه کوم د جمعیت MNM ځان ته رامخې ته کې لس کاله پکې هغه هم لا پاتې شو بیا پکې زمونږ د سر خوړلي د بیټ د MNM پاتې شو دی خو پکې یو MNA پکې یو ټایم کې راپاڅېده وی چې ټماټر ډېر زیات ګران شوي دي خلکو ته کښېنه مړه دا ستا د کولو خبرې دي زمونږ MNA اسفندیار خان زمونږ مشر هم په اسلام آباد کې ناست و او د دوی هغه هم تاسو لیدل نن پښتانه دې ته ګوري که ترقي غواړي که امن غواړي او که په میدان دا کار ګوره داسې دا خو ټتو پتو خلکو نه دی دا د عوامي نیشنل پارټۍ د ورکرانو دی نن هغه انقلابیان څه شو هغه جعلي انقلابیان کوم ځای کې دي نن هغه جعلي جهادیان څه شو نن هغه نور چې ځان ته به وي چې موږ به ازادي راولو دا راشي وګورئ دا صرف د عوامي نیشنل پارټۍ ورکر په میدان باندې شکر الحمدلله ولاړ دی زما ملګرو زه خپلې خبر راغونډوم زما دا رور زما د لیډر ایمل ولی خان صاحب ناست دی یوه خبره زه تاسو ته کوم په تیر بای الیکشن کې دغه سرخوړل راغی چې یو سړی په سختي خبرې ورپسې نه پکار خو زه به دا ووایم چې دغه عمران خان راغی دلته کې وزیر اعلی ناستو DC ناستو DPO ناستو دانځې وکړه بکسې ډکې کړې خو زمونږ لیډر ورسره ښه مقابله وکړه او زه راته دا وایم چې هغه د 400 د اوټ ته دونه په سپک نظر باندې وکتل چې هغه حلف کده یې وانه غشته وی دا زما یو غرور دا زما یو تکبر دا زما یو انا وه او دا ما حل کړله هغه سره یې اسمبلۍ ته لانړو نو زه تاسو ته دا وایم چې که ترقي غواړئ که امن غواړئ او په خپل اختیار زه تاسو ته اخرنۍ خبره یو بله کوم ولې زموږ د خپله مشري ده پښتانه په دې غلطیانو کې که زه شریک وم ما هم توبه وباسله په دې غلطیانو کې که بل پښتون شریکي هغه بس هم په جرګه باندې ورشي کار د نیشنل پارټي کوي په میدان د سره نیشنل پارټي ولاړی په غم خاده کې سره نیشنل پارټي ولاړی اختیار د نیشنل پارټي وروړي زه راته دا وایم چې عوامي نیشنل پارټي واحد پارټي ده نورې پارټۍ نن نشته دی خو زه دې ولې خپل مشري بل له ورکړم سندې د سند له مشري ورکوي ځکه ترقي کوي پنجابي د پنجابي له مشري ورکوي ځکه ترقي کوي او نن چې کوم دی زما سره دا واده ټول د سټیج نه مشرانو په مخ کې وکړې ایمل خان ته د MNA توب ضرورت نشته ایمل خان د باچا خان بابا کڼموسی دی ایمل خان د ولی باغ وارث دی هغه ته د MNA MP د حکومتي عهدو ضرورت نشته خو دا زما ستا ضد دی که نه دی رسول به دی قومي اسمبلۍ ته که نه به رسول او په داسې بهري اکثریت اواز راکړې رسول به که غیري که نه په بهري اکثریت به انشاءالله رسول چې ټول پاکستان ته انشاءالله وښایو نو زه یو ځل بیا چونکې ټایم کم دی زه د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم
او ان شاء الله کدا اتفاق او اتحادي هغه نور خاصم څوک په صوبیدارو کې د پولیسو نه منډه وي او څوک چې کوم دنو په بل اړخ باندې روان دي او هغه وی مونږ کرپشن نه کړي ای ظالمانو د خانه کعبه هغه ګړیم تاسو خرڅ کړی د خدای ظالمانو دا څنګه کرپشن ده دا څنګه غلا ده نو کدا اتفاق او اتحادي و ان شاء الله میدان په 400 ستاسو دی او میدان په خیبر پختونخوا ستاسو دی او روان دا سور انقلاب او د سری جنډې د حکومت چې دی دا د عوامي نېشنل پارټي دی د اخر کې توناري ته دې کې بار څه خطي دی کې په پردي وخت وګورئ سړیا موږ په پردو سي په سکري ورکړه غټولر سلاړو لور زیدل عوامي نېشنل پارټي اسفندیار ولی خان ایمن ولی خان امیر حیدر خان زندہ باد ورکران